یو زنانه راله یا رسول الله سلام طلاق شوی یم او دوه الکانو دوه کسانو زما د رشتې تپوس کړی دی، دوه کسانو په ما پسې د نکاح پیغام را لېږلی دی. یو ابو جهم دی، یو حضرت معاویه دی. د دوو کسانو د نکاح پیغام را لېږلی دی. ته راله مشوره راکړه د حضرت معاویه سره واده وکړم او که د ابو جهم سره واده وکړم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ګوره څوک چې د چا نه مشوره والي مشوره به سړی ورکوي چې صحیح مشوره وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وایي خوښه خو ستا خپله ده، خو زه درته صفتونه کوم چې دواړه څنګه دي. وی یو خدا بالفرض که د ابو جهم سره واده کوي نو اما ابو جهم فلا یزع العصوا عن عاتقه. که د ابو جهم سره واده کوي نو ګوره ابو جهم د خپل ولي نه ګوره ډانګې نه کوزوي. مطلب دا چې بیا به دې وهي نو خپله خوښه ده که واده ورسره کوي والو د ځان ټینګې او د هغه سره واده وکړه. او اما معاویه فسعلوک فلا مال له. که معاویه سره واده کوي نو ګوره غریب دی، پیسې میسې اوس نشته، نو که مال ته دې اړېلي ګوره بیا ځان له مالداره خاونه ګوره غریب دی. اوس اخوا دې خپله خوښه ده. نبي علیه الصلاة والسلام داسې صفاګو انسان دی، یعنې خپله اوښی دی. حضرت معاویه اوښی دی، ورته ویلي به وې چې زما د اوښې سره واده وکړه، داسې نه وایي اما معاویه فسعلوک لا مال له. ګورې غریب سړی دی او که نکاح ورسره کوي نو خپل سوچ په خپله باندې وکړه. خو ګورې بل ډانګې د ولي نه کوزوي. دې مطلب دا یو قسم چې ګورې ابو جهم سره ځکه واده مه کوه چې ګورې وهل ښه شی نه دی. داسې سړی ښځه وهي، د ښځې وهل داسې هم نه دي راغلي، او د ښځې ځان له حق دی او د خاوند ځان له حق دی. رسول الله مبارک یې ورځې ویل ساري مانځه نه راغی چې ساري کله مانځه له تلو نو حضرت حفصه مور زمونږ مور بي بي هغه په مسله باندې ناسته و ذکر یې کوو. سبحان الله الحمدلله ذکر دی. نبی علیہ السلام لاړو جماعت ته او نبی علیہ الصلوۃ والسلام به مونځ په غلس خړنۍ کې کوو. او کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونځ به وکړو نو بیا به د اشراق دا اوس انور راوخته د اشراق ټایم دی، کله 2 رکعاته مونځ پکې جایز دی. د دې ټایم پورې به نبی علیہ السلام ذکر کوو او بیا به 2 رکعاته اشراق وکړل، بیا به کور ته راتلو. دومره ټایم کم از کم یو نیمه 2 غنټې په دې ټایم کې لګېدل به د نبی علیہ السلام. کله چې راغی چې وکتل اقصی مور بی بی حضرت حفصه په مسله باندې ناست او ذکر کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته حفصه سره کول الله رسول ذکر مې کوو د سبا او د مساء اسکار باغی په پابندۍ باندې ویل څه ذکر یې کوو دا ټول ورته ویل که یو ذکر دې کړی وی که نه دا به ستا د ټول ذکر نه بهتر وی. دا تعلیم هم سړی ورکوي. کم ذکر؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته. دا الفاظ به دې ویلي وی نو چې دا دې ویلي وی نو یو طرف ته 2 غنټې ذکر کول او بل طرف ته دا کلمات ویل دا د هغې نه ډېر بهتر وي. دا به دې ویلي وی. نو په کور کې د تعلیم انتظام دا تعلیم که د هر څه تعلیم دی، که دا د فضایل اعمال تعلیم دی دا هم ټیک دی، که دا د ریاض الصالحین دی دا هم ټیک دی، که دا د بخاري درس دی دا هم ټیک دی. کور کې تعلیم پکار دی. هر کتابي د حدیثو کتاب دی یا د قرآن مجید دی او په کور کې چې تعلیم کیږي دا د هر کتاب دا د قرآن یو که د حدیثي تعلیم چې د ښځو ته هم څه ښودلی کېږي. موږ دا تبلیغي ورونه وایي که نه وایي نیم امت په کورونو کې دی. ټیک خبره ده که نه، نیم امت په کورونو کې دی که نه. دا سړی جنازو لم راځي، د اخترو لمځي، غم خادی لمځي او د ښځو ته دا موقع نه میلاویږي. په دې وجه باندې اگر چې د ښځو ته کله دین کله وښودلی شي یقین وساتئ چې ښځې ګورې په دین باندې ډېر عمل کوي په نسبت بیا د نارینهو باندې. خو چې خبره کله ذهن ته کوزه شي تاسو ګورئ زنانه چې کله د دین مسله ورته بیان کړي چغې وهي جاړي د سترګو نه یې اوښکې بهېږي، داسې یېرېږي. ډېر وخته پورې یېرېدلي غریبانان نن درس ته رالې کلاس ته فهم قرآن له دا به کال له دا کلاس بیا کېږي، کال له به کېږي دا کلاس بیا. نو کال پس به دا زنانه د درس ته بیا راځي. موږ خو دومره سست یو چې موږ هغه کال پس هم کلاس ته نشو راتللی، زنانه نشو راوستلی. او په کال کې یو ځل موږ هغوی له موقع ورکړو نو خامخا په دې کې منځ کې به بیا سستي راځي. زه دا د منتظمینو ته وایم او د ملګرو ته وایم چې دا درسونه یوازې د کال څخه مه خاص کوئ، دا په دې کلو کې داسې 3 روزه او 2 روزه کلاسونه شروع کړئ. دا د قرآن کلاسونه تاسو عام کړئ، عام. دا په کلي کې محله کې جماعت کې دا کلاسونه وکړئ. دا نږدې خو ستاسو خو شکر دی اوس مفتی بهرمن صاحب تاسو الله در کړی دی، مدرسې د جوړه کړې د نور علما دي، دې نه فایده واخلئ. قرآن پې ووایي واورئ ته چې دا الله رب العالمین د دې انقلاب راولي په دې کورونو کې دا انقلابونه راشي دا په قرآن او حدیث باندې. قرآن او حدیث درس تعلیم دا چې کورونو کې عام شي نو الله به بیا دا زنانه به پوه شي. که دا موږ دا زنانه پوهه کړلې دا زنانه به بیا په جنجونو کې د چا په واده په جنج کې به نه ځي. دا زنانه نه دي پوهه والله العظیم دا ورته پته نشته چې پردي جنج کې تلل ګناه ده. تاسو ته هم دا پته نه چې په جنج کې تلل ګناه ده د ښځې دپاره. پردي واده کې په جنج کې ښځه ځي دا ګناهګاره ده. د الله او رسول د فرشتو لعنت دی به په پردي واده کې ښځه ګډېږي دا ګناه ده. پردي واده لا چې دی خپل نه دی او دا ورکه رځي دا ګناه ده. دا د ښځو ته پته نشته. که دا ورته پته ولګېدله
نو بیا به چېرته هم داسې نه کوي دا ورته من قرآن نه دی ویلی د دې اصلاح نه دی شوی دې تربیت نه دی شوی که دا اصلاح او تربیت وشول بیا به انشاءالله تعالی په کورونو کې انقلاب به راځي